سورہ قریش د مضمون په اعتبار دا او سورہ الفیل دواړه یو سورتونه دي. دی وجه د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ په مصحف کې د دې دواړو سورتونو میس کې بسم الله نو لیکل شوی. د قریش تاریخ ما ذکر کړو چې قصی ابن کلاب زمانه پورې قریش په ټول حجاز کې منتشرو. قصی ابن کلاب دته مجمع ویل شو، جمع کون کې د ټول را جمع کړل او دایله د یو ریاست شکل ورک، او دغه ریاست یا حکومت چې قصی ابن کلاب مشرو د حاجیانو انتظامات وکړل. د دو زامنو یو عبد مناف یو عبد الدار. عبد مناف ډیر فهیم سره و، د خپل پلار په موجودګۍ کې هی ډیر شهرت پیدا کړو. د عبد مناف بیا څلور زامنو، یو هاشم یو عبد الشمس یو مطلب یو نوفل. هاشم ته دا فکر راغی چې بین الاقوامی تجارت شروع کول پکار دی، لہذا ساسانی حکومت د ایران چې هغه وخت په تجارت باندې قابض و، د مشرقي علاقو او د روم سره به د خلیج فارس په واسطه باندې تجارت کولو. هاشم د شام د غسانی بادشاہ نه د تجارت مراعات واغستل. روري عبد الشمس د حبشې د بادشاہ نه مراعات واغستل. مطلب د یمن د حکمرانانو نه مراعات واغستل. او نوفل د عراق او د فارس د حکمرانانو نه تجارتی مراعات واغستل. چونکه په چاپیره طرفونو تجارت باندې سلور واړو قبضه وکړه او ځان له یو مقام پیدا کړ، الفت پیدا کړ چاپیره. دی وجدوی ته اصحاب الالاف ویل شو. سو الفت والا خلق، جوړ والا خلق، ځان له ځای پیدا کړ. مکه تجارت اهم مرکز وګرځیدل سړو ورونو د وجه. د عراق نه کوفی رسم الختم د دې تاجرانو سره راغی او لیټران قرآن هم په دغه کوفی رسم الخط کې ولیکل شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل قبیله د قریش تقادت الناس وی، لیډر اف د هیومانیټي، چې دا د انسانیت لیډران دي، ځکه د ډیر تعلیم یافته او فهیمان خلکو. ابرهه چې کله بیت الله باندې حمله وکړه او الله تباہ کړ، دغه واقع سره د قریشو مقام د خلکو نظر کې نورم لوړ شو چې دا ډېر الله والا خلک دی، دوی مټچ کوي، چې څوک یې ټچ کوي هغه خدای تباہ کوي. نو چې دغه تاریخ مو نظر کې وساته، نو لإیلاف قریشن د دې تعلق تړواندنی صورت الم تر کیف سره. الم تر کیف هغه کې الله تعالی وایي چې علم یجعل کیدم فی تذلیل، آیا نو ګرځول الله تعالی تدبیر د دوی په تباہی کې ګرځول، تدبیر ولا تباہ کړ. وارسل علیہم طیرا ابابیلا، علی گلیو دوی باندې مارغان جماعتونو گروپونو کې، فجعلهم کعصف ماکول، ګرځول دوی پشان د خوړل شو بوسانو اد پروړي، پشان د ریزره د شو پروړو. او صلی الله تعالی دا ټول کار مې سره پاره وکړ لإیلاف قریشن، د قریشو د ایلاف د وجه مې دا ټول کار وکړ چې د تجارت ځای نشي. څه څو نشي؟ چې د تجارت ځای نشي. کني که ابرهه بیت الله روان کړي وي نو د کسټوډین شپ په ختم یو کم مقام چې د کسټوډین کې دو په وجه د دنیا کې ملاو، هغه مقام به ختم شو. او چې هغه مقام ختم شوی وي دی بیا دانه رسول شو مکه ته قطعا خلق برا کول په لاره باندې خبره ځین کړه. او بل برا حکمرانو هغه به په ټول تجارت باندې قبضه کړی و. نو یو معنا خو دا ده. ادویمه معنا چې لإیلاف قریشن دې ته وی لام د علت. څه شي؟ لام د علت. نو چې لام د علتي نو تعلق به یاړوان دي صورت سره چې الله تعالی دغه ابرهه والا لشکر تباکو. علت سو علت داو، علت داو چې د تجارت خراب نشي. صحیح. او دریم دا چې دا لام تعجب دی، لام تعجب دی. لکه عرب وی لخالد وما صنعنا به، خالد تو ګوره مونږ سکول او دیرا سره سکی. د تعجب خبره ده. څه شي ده؟ د تعجب خبره ده. نو لإیلاف قریشن الله تعالی وی د قریشو ایلاف تو ګوره چې مونږ ور سره سکول او دیو سکی پیغمبر سره علیه الصلاۃ والسلام. خبره ذهن کړه.
لإلاف قریش د وجد الفت و عادت ورکولنا قریشو تا الفت او عادت ورکو انگریزی کی ورطوی ٹیمنگ TAMING ٹیمنگ لإلاف قریش د وجد الفت و عادت ورکولنا قریشو تا ایلاف عادت ورکول دوی تا رحلت الشتائی د سفر د وینٹر والسیف اد سفر د سمر چې د دې تجارت نه په وینټر کې بندې دو نه په سمر کې بندې دو ځکه چې چاپیره ممالکو سره تجارت هو نو چې کم ملک په وینټر کې تجارت کې دی و سمر والا ملک لاړ او چې سمر والا ملک به ګرمي رااله نو وینټر والا ملک سره به تجارت شروع کوم دلته ګټله او ملته ګټله فلیعبدوا رب هذا البيت الذي فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس اللہ تعالیٰ وجه دور لو احسان میں ورسره کړل چې د وینټر او د سمر دواړه تجارت میں ولا کیریان ساتلیو دواړه تجارت نه ولا کیریان ساتلیو نو پکار سو فَلْيَعْبُدُوا باید چې دوی بندگی کوله رب هذا البيت د رب د بیت الله الذي اغا الله تعالی طعمهم من جوع چې مړوخت ورکړې دوی له دلوګینا بچ ساتلې دوی دلوګینا وآمنهم من خوف او امن ورکړې دوی له دیرینا نو نه په لوګشتا ځکه تجارت کیریان پوزیشن کې دي او نه پیرشتا ځکه خلک ته عملي دی وجه نه کوي وای دا د بیت الله کسټوډین دي خلک په اٹیک نه کوي وای دا د بیت الله کسټوډین دي نو باندې مسله سوره النحل وضرب الله مثلا اگر زول الله تعالی عبرت قریتن آغا شار دمکی کانت آمنتن چودا شار پا عمل بالے مطمئنتن اطمینان سرا دی خار خلق پا امنمو او پا اطمینانمو نو امن مانا دا چی دا ہیچ چا طرف نورتا اس خطرہ نوا دا ہیچ چا طرف نورتا اس خطرہ نوا ام مطمئنتن اطمینان مانا چی بنیادی ضروریات دا جوان ٹورو خلقو تفرحمو نو بس دا غدو شوی نہیں چرتنا بارنا پیٹیک دکی گی او دن ٹول ضروریات ورطا فرحامی دا ویلفیر سٹیٹ ہوئی سوئی ورطا ویلفیر سیٹ یاتی رزقوا رات بدے ترزق دے رغدن ماڑا موڑ کافی انف من کل مکان دہر جانبنا فکفرت بانعم اللہ دا انکارو کد نعمتن دا اللہ نعمتن دا اللہ تعالی دو اہمو یو پیغمبر یو قرآن فکفرت بانعم اللہ فازاقها اللہ پسواچو دویتا اللہ تعالی لباس الجوع جامد لوگی والخوف او دیرے بما کانو یسنغون دا دے وجہ چی دوی کم عمل کولو نو صلی اللہ تعالی قور سر دا احسان کرو دا بیت اللہ دا وجہ چې دیت امنمو اطمینانمو خو چې د خدای پیغمبر او قران رااله نو باید چې دیت الله تعالی شکر گزاری کړي و دا غي اتباع کړي نو وی نکړه وینه نو الله تعالی نعمت خو ورکي بغیر د باعث نعمت ورکي بغیر د سبب خو واپس چې عقل نه بیا باعث د انسان په خپلای واپس چې عقل بیا باعث دا انسان الله تعالی مونږ ته ډیر سره کړی دي زمونږ څخه کمال نشته خو بس الله تعالی را کړی دي خدای دې نو کی کومه صدا سے حرکت وکړه الله تعالی دا ټول څه واپس اخلي خبر دین کړه سورہ عنکبوت اولم يروا آیاتین ګوري ان اجعلنا حرما آمنا چې مونږ ګرځول دي حرم امن ورکون کې او محفوظ دی ټول خلک پکې محفوظ دي چې څوک پکې اوسي محفوظ دی وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ حالانکہ چاپیرنا خلق روزانہ شڑلے شی چاپیرنا خلق یتخطفو چې په زور قبایلو کې دغه چلوي یو قبیله زور ورشي په بل قبیله باندې ټیل کې خپل کله پیږي دی ول کلی ته اور واچي هم دغه شی قبایلو کې هم دغه شی او په عربو کې هم دغه شی روان الله تعالی وای دی باندې نسو کټه کین ولا کورون ته اور واچي د څه د وجه د بیت الله د وجه حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلق پاتول شي من حولهم د چاپیر دوینا چاپیر افا بالباطل یؤمنون نو الله تعالی فرمایي چې اوس په کار دار چې د حق ملګرتیا کوي په کار دار چې دی
د حق مرګ چې دا هر څه وافره. یو طالب یو ځای سبق وي نو استاد ته وې سموده بعد وې زم بل کړی کا سبق له بل نو استاد له غوسه ولا استاد ورته ډوډۍ وافره څه شي وی ډوډۍ وافره او به وافره خوب وافره او سبق وافره وی ته نور څه غواړي کافره. صحیح الله تعالی مالک مکی ته مکی والا ته وای چې قرآن د هر جانب نه تاسو محفوظ یې د هر جانب نه رزق در تر روان دي تاسو نور څه غواړي کافرانو. فکر چې دې پیغمبر مګرتیا وکړي ځکه دا خدای را لګلې چې کوم خدای را تاسو ډېر احسانات کړي نو الله تعالی ورپسې ځکه وای دا تعجب خبره ده چې فبالباطل یؤمنون وبنعمت الله یکفرون. بیا هم داخله باطل باندې ایمان ساتي د خدای د نعمت په کفران کې. الله تعالی دا تعجب خبره چې په باطل ایمان ساتي د خدای د نعمت کفران کوي. نو کوم سړی سره چې چا ډېر احسانات کړي نه او داغه قاصد سره زیاتې وکړي دا قاصد سره ناسب سر په لاندې کول او خپل باندې کول نه چې سر چپای کی چې تر نه سمجھیه چې د فلاني تاسو سره سور احسانات کړو نن داغه قاصد راغی داغه قاصد سره او داغه استاد سره سره ناروا سره وکاو. سوره القصص آیت نمبر 55. وقالوا ان نتبع الهدى دوی کومګه اتباع د هدایت کو استعمال کرتیا کې او پیغمبر نو تخطف من ارضنا نو مونږ بوزغلول شو د زمکه زمونه اولم نمکل لهم آیا نه دی ورکړی مونږ دوی ته حرم الامن حرم امن ورکون کې اجبا الیه چراوډې شي دیتا ثمرات کل شی علم ویدار شي رزق من لدنا رزق د جانب زمونه ولکن لا اکثرهم لا يعلمون. خود دوی میجارټي په خبره باندې پويږي نه دوی میجارټي په چې کوم الله تعالی دایله د دومره نعمتونو ورکني د هغه الله پیغمبر سره به دوی مرګرتیا کوي نو خلک به سپکای خلک به هغه خدای نشته لا چې دوی ایمان نه دراوړي دوره احسان ور سره کړی دي صرف د بیت الله د حفاظت د وجه چې د بیت الله سره سره د قران او د پیغمبر حفاظت کوي بیا جست امیجن. صحیح واپس بل سبق تا چې فلیعبدوا رب هذا البيت پس بندګ پکار چې بندګي کولا د رب د بیت الله الذي اغه الله تعالی طعمهم من جوع چې خوراک ورکړو دوی لا مړوخ ورکړو دلوګینا وامنهم من خوف او امن ورکړو دوی له دیانینا. بسم الله